وی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې من صلی علی صلاة واحدة چا چې ما باندې یو کرود درود ویللو اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې یو کرود درود ما باندې ولوستلو یو کرود درود د انسان ته به څومره بدله میلاو شي خیال کوئ الله رب العالمین څونه بدله ورکوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی صلی الله علیه 10 صلوات الله رب العالمین په دې انسان باندې خپل لس رحمتونه نازل کړي لس رحمتونه د یو درود په ویلو په وجه باندې یو ځل درود ویل الله رب العالمین به لس رحمتونه پتا نازل کړي او دویم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وحطت عنه 10 خطیئات چې یو کړه د درود ولوستلو په نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین بستا په دې سره لس ګناهونه لس خطایان لس بد اعمال وران کی ابستانه ورجیږي ورفع له 10 درجات او نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې یو کړه درود ولوستلو الله رب العالمین به د انسان لا د یو کړه درود ولوستلو په وجبانی لس درجه پورته کی لس درجه سونو ټیم په لګي یو منټ به لګي یو منټ به کم ټیم لګيږي خو لیکن چې موږ تاسو وایو نو موږ تاسو به چیرې په دې سره درې فائدې ملاوي شي یو به الله رب العالمین موږ باندې لس رحمتونه راولي دویم به الله رب العالمین زموږ لس ګناهونه معاف کړي او دریم به الله رب العالمین په دې سره زموږ لس درجه اوچتي کړي خو ډېر خلک اشره په غفلت کې ژوندۍ تیرې دي د سره سوچم ناراضي فزول خبره وکي غب شپ وکي لګیا وي هغه به هیڅ پروا نه خو لیکن درود ویل دا په ډېر ګراني محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی بخیل انسان څوک دی بخیل انسان وی هغه انسان دی چې د هغه په خوا کې زما تذکر او کله شي څوک ما یاد او پلم یصلی علی دا انسان ما باندې درود اون وی دا په ټولو انسانانو کې بخیل انسان دی نو خپل ځان ته سوچ وکړي چې من ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو بخیلان نه ویلي چې د الله د پیغمبر تذکره وشي نو می یاد کړي چې موږ یو کړه درود نشو ویلې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ته بخیل انساني بل حدیث کې د سره راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي عليها دا هغه انسان پوزه د پخاور باندې کړه شي دغه انسان دی الله هلاک دا کنایره د خیرو کولونه الله دې تبا کی چې دغه په خوا کې زما تذکره وشي او د ما باندې درود اونوي نو اسنه چې موږ تاسو ته نبی صلی الله علیه وسلم په دې خیرو کې رانوش او الله هلاک نکي زمونږ تاسو دعاګانې خیره به یا قبليږي یا نه قبليږي الله نه به امید ساتو چې ان شاء الله قبليږي به خود محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خیره او دعاګانې هغه یقینا قبليږي نو څومره آسان